السلام علیکم. د دې ګرمۍ په سیزن کې دا سرې مچۍ راوځي، تاسو کتلي ډېرې خطرناکي. هسې چاته څه وایي نه، خو که ته د هغې ګک له خواله ورځې یا څه په ډنډه پې ګزار کې یا ختمولو کوشش وکړې، نو ټولې مچۍ د باندې په یو ځای راپر شي او بیا درله وارو پارخطا کي. خو دا صرف په سیزن کې، په عام ورځو کې نه وي. خو یو بل سرې مچۍ دي چې هغې ته د پی ټي آی سوشل میډیا ټیم وایي، او هغه داسې سرې مچۍ دي چې زه حیران یم. نه د ورځې هغوی آرام کوي، نه د شپې آرام کوي، نه د یو ټایم نه په سیزن په هغوی څه اثر شته. او هغوی چې کله څوک د پی ټي آی خلاف یا د چیرمن عمران خان خلاف څه جوټه پروپاګینډه کوي، د دروغو بیانیه جوړي، نو پې لکه د سرو مچو داسې ورغوټه شي چې دا خلکو نه وارو پارخطا شي. میډیا خو ډېرې پیسې خوړلي دي او هغه پروپاګانډه کوي، د پیش نه پیشم خان جوړي، وړو خبرو نه لوی لوی کیسې جوړي کړي او بیا وروسته هغه دروغ ثابته شي. خو یو څو صحافیان دي چې کم د صحافت د معیار نه ډېر لاندې صحافت نه کوي، کمینګي کوي یا ذاتي دشمني کوي. یا هغې کې یو زما محترم سلیم صافي صاحب دی چې خلک پسې خاندي چې سیکیورټي ګارډ نه پس اوس د عمران خان د هغې سپي انټرویو پاتې ده چې سلیم صافي صاحب دا تپوس دې وکړي چې ستا د چا سره ناجایز تعلقات دي او آیا د دې تعلقاتو نه چیرمن عمران خان خبر دی که نه. دا څومره لوی خبر دی. نو سلیم صافي صاحب یو لوی نوم افغان جهاد کې ګټلی و، خو د خپل بغض او دغه د لاسه هغه هر څه په سین لا وکړه او سوشل میډیا لکانو ته وارو پارخطا کو. دویم صحافي چې دی شاهزیب خانزاده دی، د داسې دی لکه هغه په کس چې څوک خپل فیملي بېعزته کوي نو په بل باندې الزام ولګوي. د چې د خاورمانی کا انټرویو وکړه او یو غلیظ تپوسونه یې وکړه، نو زه د 3-4 ورځو راسې ګورم د شاهزیب خانزاده د فیملي باره کې چې هغه تصویرونه او دغه شیر کیږي، ډیره قابل افسوس خبره ده. دا نه ده پکار. فیملیز په دې شیزونو کې نه دی راوسته، خو څوک دوی راولي، نو بیا د سوشل میډیا د الکانې بیا د دوی جواب ورکوي، نو جواب ته بیا د ټینګې نه. نو که خپل عزت درته خوږي، نو د خلکو په زنانو پسې یا د کور کیسو پسې مین خلی. سیاست دی د میدان شي او تاسو په میدان کې مقابله نشئ کولی د دې ځوانانو د عمران خان د بیانیې. نو د هغې نتیجه دا ده چې د کور کیسې شروع کې کورونو کې خو د خلکو ډېر شل مسلې، کو هر سړي د کورونو کیسې شروع کړي، نو د سیاستدانانو هغه کیسې دي. یو کتاب ډیر مشهور شوی و د 90 په دهایه کې، هغې نومو بازار حسن سے پارلیمنٹ تک، او د دې ټول پارلیمنټیرین د بازار حسن د کیسو چرچو ثبوتونو سره هغه کتاب دی. چرته چاته ملاو شي نو وی ګورئ، نو د دې خلکو صحیح شکلونه برته ملاو شي. خو زه دا وایم چې سیاست کې ذاتیات نه دي پکار او په صحافت کې ذاتیات نه دي پکار. اوس انتظار دی د ملک ریاض د انټرویو. ملک ریاض غریبو مجبوره دی خپل اربونو کربونو جایداد بچ کولو د پاره، ځکه چې کراچۍ NOC ولا کینسل کړی و او په دې شرط به ولا بهالي چې د عمران خان او داغه د فیملی خلاف به تم غلیظ الزامات لګي، خو دوی به ناکامي، ځکه چې الله الحق دی او د عمران خان په ایماندارۍ ټولو ته یقین دی چې هغه داسې سړی نشي کېدی. د القادر ټرسټ کیس تاسو وکتو، میډیا له 10 اربه روپۍ ورکړی وي چې پروپاګانډه توشاخانه کوه. اوس توشاخانه د ټولو نه ير دی، بیا القادر ټرسټ شو، سایفر کیس هم لاړو او اوس به ملک ریاض را مخکې کیږي. نو سلام دی د سوشل میډیا دغه ځوانانو له، کم چې بې پناه د خپل وطن سره مینه کوي، محب وطن پاکستانیان دي، او کم کس چې پاکستان ته د نقصان کولو کوشش کوي، د هغوی سره ډېر په بده طریقه د هغوی محاسبه کوي. نو دغه صحافیان سلیم صافي یا شاهزیب خانزاده آینده به دوی ډېر هوښیار شي، کو د خپل کورونو عزت غواړي نو په سړیتوب به صحافت کوي، چې کم از کم د صحافت په معیار خو تاسو د صحافت د معیار نه ډېر زیات
لاندې تللی بالکل د غلیظه ګټر مثال مو ته جوړ کړی دا صحافت نه دی دا ذاتی انتقام دی دا ذاتی بغض دی دا ذاتی کمینه‌توب دی د دې نه راوځئ یار صحافت په ایشوز کوي د پاکستان ډېرې مسلې دي بیروزګاري ده سیاست دی ډالر مخکې وروسته کیږي معیشت ولاړ دی انټرنیشنلی موږ ته څومره پرابلم دي د خطه کې څومره دغه دي په هغې پروګرامونه کوي تاسو کله د عمران خان په سپي پسې نښتې او کله د فیملی کیسې کوي امید لرم چې تاسو به د خبرو سره اتفاق کوئ کو دا خبرې مو خوښې شوې دا ویډیو شیر کې کمنټ پیو کې لایک پیو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته